ډیره مننه ستاسو راتګ، ستاسو د مینې، ستاسو د قیمتي وخت کې موکره کول مونږ ته. ټولو نه مخکې خو زه تاسو ته د 14 اګست مبارکباد وایم د یوم ازادۍ. دې نه علاوه زه به دا ووایم چې زمونږ د سیو لایف فاونډیشن په چاردیوارۍ کې چې څومره میل فیمیل کاغه د سټاف په حیثیت دی او کاغه د یو مریض په حیثیت دی، دا ټول زما بچي دي. کاغه په عمر کې زیات دی او که کم دي. زه چې څومره د دې لپاره مطلب هلې ځلې کوم او څومره زه وکړم نو به کمې وي. د نن ورځې حوالې سره به زه دا ووایم چې زه د کمشنر پېښور ریاض مسعود صاحب، بیا هغې سره د ضلعي انتظامیه، د سوشل ویلفیر ډپارټمنټ، د سماجي کارکون یا څومره زمونږ چې ملګري دوستان او څومره چې زمونږ مطلب چې د معاشرې ملګرو دي کې د میډیا هغې شرکت کړی، نو د هغې ټولو زه د زړه د کومې نه شکریه ادا کوم. دې سره سره به زه دا ووایم چې دا نن موقع حوالې سره چې څنګه زمونږ آبا او اجداد د پاکستان د ازادۍ دپاره خپلې قربانۍ ورکړې وې، نو همدغسې به انشاءالله مونږ یو عهد کوو، بلکې نن مونږ یو عهد وکړو چې پاکستان به مونږ د نشې نه د آزادولو دپاره قربانۍ ورکوو او भरपूर کوشش وکړو. دې حوالې سره نن مونږ په دې موقع باندې یو عهد کوو چې انشاءالله نشي سے پاک پاکستان چې کم میشن دی دا به موږ سر ته رسو. نو صوبایي حکومت چې په دې کې کم هلې ځلې کوي یا کم ډرګس فری پېښور یعنی د نشې نه پاک پېښور مهم چې شروع کړی دی، نو تاسو ومرېدل کمشنر صاحب چې څنګه وي چې یاره مونږ دا کم ډرګس فری پېښور چې دی نو دا مونږ ایکسټینډ کو او دا مونږ انشاءالله پوره خیبر پختونخوا کې به دا مهم چلو او تر هغې پورې به مونږ وی چې دا هلې ځلې جاري وي چې یاره مونږ به چې یو نشیم په زمونږ په صوبه کې یا زمونږ په پاکستان کې پاتې نشي انشاءالله. یاره زه به دا ووایم چې که د بزنس حوالې سره خبره وکړو نو 200 قسمه بزنس دي، کاروبارونه دي، خو دا یو د انسانیت خدمت دی. زه چې په کم سوچ باندې راوتم الله حاضر ناظر دی چې زه صرف او صرف د انسانیت د خدمت په خاطر راوتم او په دې باندې چې کومه خرچه راځي په پیشنټ باندې یعنی په مریض باندې چې کومه خرچه روزانه په بنیاد باندې راځي، نو تاسو یقین وکړئ چې هغې نه مطلب هغه سې مونږ ته دغه نه ملاویږي، خو د الله تعالی نظام دی ډېر ښه طریقې سره چلیږي او الله تعالی چلی. بل دا ده چې که دغې حوالې سره زه لاړ شم دا یو لمبه چوړه کهاني ده او هغه بیا خبرې اوږدې شي، خو زما سوچ الحمدلله پازیټیو دی او په یو پازیټیو په یو مثبت سوچ باندې او په یو ښه سوچ باندې د دې معاشرې د یو ښه فرد جوړولو لپاره زه خپل میشن جاري به ساتم او دا کم خلک چې دي د دې نه به زه د معاشرې د ښه انسان جوړولو भरपूर کوشش کوم، که په هغې کې زما د جان مال او هر قسمه خطر وي نو زه به انشاءالله د یوې خطرې نه هم دریغ نه کوم. بلکې ټول والدینو ته زما دا خواست دی، د عاجزانه درخواست ورته کوم چې د خپلو بچو سره یو جوړ وساتئ او خپل بچي چې دی هغه ځان ته خپلې سینې ته رانږدې وساتئ او هغې سره دوستانه یو ماحول جوړ کړئ. بل هغې فالو اپ کوئ، یعنی هغې پسې وروستو تکل کوي، ګورئ، نظر پې ساتئ چې زما بچی مدرسې ته لاړو، سکول ته لاړو، مصري خانې ته لاړو، چېرته لاړو، آیا دا په یو محفل کې ناست دی که په غلط محفل کې ناست دی. د هغې د منع کولو دپاره زما خیال دی د والدینو دا فرض جوړیږي، یعنی دا هغه چاردیوارۍ چې کم مشر هم وي د چاردیوارۍ مشري چې څوک هم کوي نو دا د هغې فرض دی چې هغه د دغه ماحول نه خپل بچی لرې وساتي. بقایا دې حوالې سره دا د پرد واحد کار نه دی، دا پوره معاشره چې زمونږ دا پای د هر فرد دا یو فرض جوړیږي چې هغه په دې کې خپل یو مثبت کردار. 14 اګست حوالې سره به زه دا ووایم چې د ازادي چې کومه مونږ ته میلاو ده د دې قدر کوئ. که دا ملک شته خو دا د پاکستان شته نو مونږ یو، که پاکستان نه وي نو مونږ نه یو. دا هر څه چې دي دا د دې ملک د وجې نه دي، د خپل پاکستان د خاورې، د خپل پاکستان د ادارو، د خپل پاکستان د وسایلو سره، د خپل پاکستان سره، د خپل یعنی زمونږ چې د پاکستان بچی دی، زمونږ د پاکستان هر یو سیس سره مینه ولرئ. په ټوله دنیا کې چې وګرځئ د پاکستان غوندې ښایسته ملک تاسو ته میلو نشي. کوم چې مسافر رونه دي هغې ته سپیشل سلامونه او د 14 اګست د جشنزادې د مبارکي او د هغې سره د هغه مسافرو نه د دا خلک تپوس وکړي چې آیا د خپل وطن د خپلې خاورې قدر ورسره شته که نشته. یقین وکړه
چې دغه مسافرو سره چې کم قدر دی او کم دی ارمان کوي نو تاسو سوچ هم نشئ کولی. ما خپله مسافري کړې ده، ما ته پته ده د پاکستان بیا سپیشلی د پښتونخوا چې کومه خوره ده دا ډیره خوږه ده، دا د ګوړې نه هم خوږه ده. زه به دا ووایم چې تر ننه پورې سیو لایف فاونډیشن هېڅ قسمه ډونیشن نه دی اخیستی او داسې ډېر اپرز هم راغلي دي، خو د ډونیشنز په مد کې ما 1 روپۍ د چا نه ده اخیستې او نه به څوک دا ووایي چې د ډونیشن په مد کې دوی ته مونږ 1 روپۍ ورکړې ده. ما ورته البته دا خواست کړی دی چې دې ځای کې ډېر داسې بېڅوکه خلک وي چې هغه په لارو کوڅو کې پراته وي او هغې یا مطلب په کورونو کې پراته وي، هغه معذوره وي یا د هغې نور مسلې مسایل هم وي او هغه ډرګز ایډکټ هم وي ایډکټ هم وي یعنې نشهي هم وي. نو د هغې دپاره دوی ته زه دا خواست کوم که د چا یو مریض د وسه کېږي د هغه خرچه برداشت کولی شي، 2 کېږي 10 کېږي نو دغه مریضانو علاج وکړي او د هغې خرچه برداشت کوي او مطلب چې دلته یې راولېږئ په ښه طریقې سره. او په زمونږ چې کم پیرامیډیکل سټاف دی زه به دا ووایم چې دا زمونږ پیرامیډیکل سټاف که زه څومره هم تعریف وکړم کم به وي، هغه د هغې چې کوم خدمات دي د هغې چې کوم یو طریقه کار دی د علاج هغه لاجواب دی.